داغې نه فائدہ غتل وکړ دي. په نفلی روزو کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د رمضان نه وروسته نفلی روزي بهتر چې دي نو هغه محرم روزي دي. مولا قاری رحم الله تعالی فرمایلی دي چې یو خو بدی کې د لسم محرم د لسم تاریخ روزه نیول هغه ډیر د فضیلت دی. یو کال گناهونه په الله معاف کوي، یعنی هغه ډیر زیات زور دی او ډیر فضیلت دی. یو کال گناهونو سره رسو پاتې کړی وي او دا یو روزونی وي نو دا هغه روحاني سفر وړاندې کیږي او مخکې کیږي. بل هغه نه مخکې ورسو یو روزنی ول سړی درې روزونی وي، نه هم لسم یو لسم درې مدار چې یا نه هم او لسمونی وي یا لسم او یو لسمونی وي نو دا ډیره د فضیلت تا. مولا علی قاری رحم الله فرمایي چې د دې حدیثونو جدا راغلي دي. د لسم ورځې د محرم یا وسره نه هم او یو لسم یو ځای کول د دې جدا انتهایی ثواب دی. خو په دې میاشت کې د نفلی روزي ټوله میاشت کې د نفلی روزو ثواب د نور کال نه سیوا دی، د نور کال نه سیوا دی. چې په دې کې څومره سړی نفلی روزي نیول شي او نیک عبادتونه نیک اعمال هغه به کول شي، په دې میاشت کې د هغه فضیلت سیوا دی. دا د ثوابونو میاشت حضرت تانوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې یو وخت له الله فضیلت ورکړی وي نو په هغه وخت کې د نیک اعمال او فضیلت سیوا وي. خدغه شان کپاغي کې سړی ګناه کوي او د الله رب العزت د شریعت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت خلاف کتاب. والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الأنجاب والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الشهور عند الله شهر الله الذي تدعونه المحرم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت فخل خاصه مهرباني باندې او د خپل صفاتونو او د انواراتو په تجلیات باندې الله رب العزت زنو زایرو لا او زنو ورځو لا مقام ورکی. هغه ورځې هم هغه میاشتې هم ډېر عزتمند شي او هغه ځایونه هم ډېر زیات عزتمند شي. لکه د بیت الله شریف چې کوم مقام دی د مکې مکرمه هغه په دنیا کې د اسرائیل نشته. یا زمونږ اوساسو په کلو کې چې د جماعتونو کوم مقام دی نو هغه مقام هغه د نورو ځایونو د ځمکې نشته.
دغه شانتي الله رب العزت زنو وختونو لا عزت ورکی فضیلت ولا ورکی مقام ولا ورکی هغه وختونه ډیر زیات عزتمن وي لکه هفته کې د جمعې ورځ وه نو داسې فضیلت او مقام دا د بلې ورځې نشته میاشتو کې روژه شوه د روژې په شانتې مقام هغه د بلې میاشت کې نشته شپو کې شب قدر شو دغه شانتې نفلي عبادتونو لا ځنې وختونه وي الله هغې له فضیلت ورکړی وي یو د هغې نه هغه تېره میاشت وه د ذوالحجې 10 ورځې دي چې هغې له الله رب العزت یو خاص فضیلت ورکړی دی دویمه د هغې نه د اوسنۍ میاشت چې کومه راختلې ده چې دې ته محرم ویل کېږي زمونږ پښتانه په حسن حسین باندې پیژني دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت په دې سره اسلامي کال بدل شي او د هغې اولنۍ میاشت شروع شي اسلامی کال له هجرت نه حساب شوی دی صحابه کرامو جرګه کوله چې موږ ستنه او تاریخ د کوم ورځ نه مقرر کو دا غي مشوره رااله چې د نبی عليه السلام د هجرت نه مقرره و پدې کې نقطه دا و چې مسلمانانو ته هر کال د نبی عليه السلام او د صحابه کرامو قرباني را یادېږي چې راووي چې د نبی عليه السلام د هجرت کال نه وشو او نبی عليه السلام دا غمل ګرو دا الله د دین په خاطر دا الله د نوم په خاطر د مکی غونتخار پر خودلو چې نبی عليه السلام مکی مکرمه ته بشا باندې وکتل نبی فرمایل چې انک لاحب البلاد الی تزما انتهایی خوخی او کده خلق زنه اسلما نو استاد نه نتلما او دې تانکړم او دا الله دین ته مين پری دي دا الله دی کتاب او دا الله د نوم په خاطر هغه ځستان اعظم هغه قربانی را تازه کول او مسلمانانو سره د دین احساس داغي پیدا کول او میاستا حدیث مبارکو کی دی میاشت تا شهر الله المحرم ویلی دی شهر الله وتویلی دی چې دا الله میاشت چې کوم ځایونو کې دا وشي چې یو چیز نسبت الله ته وشي لکه بیت الله کتاب الله رسول الله خلیل الله ذبیح الله او شهر الله نو دا ډیر زیات فضیلت ته اشاره وی ډیر فضیلت ته اشاره وی او مقام ته اشاره وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته کہ وہ افضل الشهور عند الله شهر الله وسالم میاشت کی بہتر میاشت دا اللہ میاشت دا اللہ میاشت بیا نبی علیہ السلام داغی وضاحت کو کہ دا اللہ میاشت کم دا فی الذی تدعونه المحرم آغا میاشت چې تاسو ته محرم وایي دې ته دا الله میاشت ویلي دي عالمان ذکر کوي چې یو چیز له الله خاص فضیلت ورکی خداغي نقطو لټولو تاجت نشته خداغي نه फायदा غتل بکار دي داغي نه फायदा غتل بکار دي په نفلی ورجو کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې دا رمضان نه وروسته نفلی روزي بهتر شي دي نو هغه محرم روزي دي مولا لقاری رحم الله تعالی فرمایلی دي چې یو خو بدی کې د لسم محرم د لسم تاریخ روزه نیول هغه ډیر د فضیلت دی یو کال گناهونه په الله معاف کوي یعنی هغه ډیر زیات زور دی او ډیر فضیلت دی
یو کال ګناہونو سړی رستو پاتې کړی وي او دا یو روجونی وي نو دا هغه روحاني سفر وړاندې کیږي او مخکې کیږي بل دا غینه مخکې ورستو یو روجنی ول سړی درې روجونی وي نه هم لسم یو لسم درې مدار چې یا نه هم او لسمونی وي یا لسم او یو لسمونی وي نو دا ډیره د فضیلت تا مولا علی قاری رحم الله فرمایي چې د دې حدیثونو جدا راغلي د لسم ورځې د محرم یا وسره نه هم او یو لسم یو ځای کول د دې جدا انتهایی ثواب دی خو په دې میاشت کې د نفلی روزي ټوله میاشت کې د نفلی روزو ثواب د نور کال نه سیوا دی د نور کال نه سیوا دی چې په دې کې څومره سړی نفلی روزي نیول شي او نیک عبادتونه نیک اعمال هغه په کې کول شي په دې میاشت کې د هغه فضیلت سیوا دی دا د ثوابونو میاشت حضرت تانوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې یو وخت له الله فضیلت ورکړی وي نو په هغه وخت کې د نیک اعمال او فضیلت سیوا وي خدای شان کپاغي کې سړی ګناه کوي او د الله رب العزت د شریعت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت خلاف کوي نو دا غي ګناهم بیا د نورو نزیاتی دا غي ګناهم بیا د نورو نزیاتی لکه یو سړی درو وای د جمعات نه بهاري وای هم ګناه دی یو سړی په جمعات کې درو وای نو بل وته خدای بنده جمعات ته یعنی یو درو څو بل په جمعات کې شي او چې یو سړی ګناه کوي او بیا په محرم کې کوي نو دا سورۃ دی دا ګناه پم ډبلیږي دا ګناه خطرناکي هم سیوا ده الله رب العزت ټول کال بارکیم فرمایلی دي او خاص کر په دې میاشت مبارکیم فرمایلی دي فلا تظلموا فيهن انفسكم پدې کې بزان زیاته مکوئ ټول کال بزان زیاته کول ظلم کول حرام دي بیا خاص کر په دې میاشتو کې چې دا میاشت والا دین مخکې دوه میاشتې نورې دي یا ترزبرګه ده د دې میاشتو کې خاص کر فزان باندې زیاته کول ګناه کول هغه ډیر زیات جرم نه او د الله نه د لريوالي ذریعہ ده یو ځای الله مقام ورکړوي یو وخت الله مقام ورکړوي دا غي خیال ساتل پکار دي د شریعت د حدود په دنه باندې د شریعت د حدود په دنه باندې په دې میاشت کې خلکو د ځان نه ځنې رسمونه رواجونه او ځنې خبرې ورپورې وتړلې چې هغه د میاشت سره تعلق نه و کله په دې میاشت کې د شربتونو سبیلو لګول شي شربتونه کولر کې خودل شي او اذا موږ د کربلا شهیدانو لوبور کو د کربلا شهیدان وي د تند د لاسم لشيو نو اوس موږ هغه لوبور کو هغه تر اوسه ته دي هغه دي شهیدان شو هغه له الله جنت کې وبنه ورتي چې ته له اوسه باور کوي دا شربتونه جوړول او دا شربتونه سکل دواړه دا ناجایز دي جوړول حرام دي بدعت دي او سکل هغه سره مدد کول دي او کبیا بدی نیتی چې دا د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما منختدا او دا غي په نوم باندې کوم بیا خو شرک دی بیا شرک دی او د خلکو غلط خیال دا دی چې د میاشتې لا عزت ورکړې شوی دی نو دا د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د وجه نه حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د وفات نه تقریبا 50 کال وروسته شهید شوی دی یو 50 کال وروسته شهید شوی دی په 61 هجری کې هغه شهید شوی دی او نبی علیہ السلام د محرم فضیلت د مخ کې نه ویل دی چې الله دې له عزت ورکړل دی پدې کې نبی علیہ السلام نه چې کړه ثابت دي د موسی علیہ السلام نجات او د فرعون دوبېدل په دې رسیدو ولسم د محرم نور تاریخي خبرې دي داغي ثبوت نشته چې نوح علیہ السلام طوفان په دې ورځ درېدلو
یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام په دې ورځ ملاو شو، یونس علیہ السلام د مدینه په دې ورځ راوتلو. دا تاریخي خبرې دي، د دې ثبوت نشته. خدای یو خبره د نبی علیہ السلام نه ثابته ده چې په دې ورځ موسی علیہ السلام نجات موندلو او فرعون ډوب شو. دا واقعه ده. نور الله رب العزت یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فدی میاش کی خاص تجلیات دي چې داغي د میاش کې توجه ده او د دې وجنه د اسلامي کال اولنې میاش جوړه شوې ده. عالمان ذکر کوي چې په دې میاش کې د شریعت پابندیو کی او د الله رب العزت عبادت دیرو کی. الله رب العزت دې دا نور میاش دي د شریعت مطابق تیری، د شریعت مطابق تیری. موږ له دې نه फायदा غسل پکار دي. زمونږ په اسلام کې د شهیدانو ماتم نشته، یا چې څوک مړ شي د 3 ورځې نه زیات غم نشته. بعد 3 ورځې نه زیات غم صرف په خزه باندې دی چې خاوني مړ شي، نو به 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي، 4 میاشتې او 10 ورځې غم به کوي. د دې نه زیات په هیڅ چا باندې د 3 ورځې نه زیات غم کول نشته. ته ام حبیبه رضی الله تعالی عنها خاون سفیان رضی الله تعالی عنہ وفات شو او هغه په 4 مرض سرخی پاوډر وکړل. هغه پلارو سفیان رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان علی خلق ته خودله چې 3 ورځې نه زیات غم نشته. بس نمو ختم شو. بیا داغي تازه کول، ماتمونه کول، دا د شریعت نه خلاف وو. په غرض باندې چاول په خول ویشل یا شربتونه په خول ویشل، دا د الله رب العزت د دین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه خلاف هغه خلکو جوړ کړیو چې هغه صحابه کرامو د جماعت خلاف وو. صحابه کرامو د اجتماعي ژوندۍ هغه نه خلاف وو. هغه دا ماتمونه شروع کړل او چا سبیلونه شروع کړل. دا خوارج شروع کړیو. دا حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت خوشاله وو. هغه شربتونه او حلواګانی دا تقسیمول شروع کړل. نن مسلمانان ځان نه خبري او غلط رسمونه رواجونه په ټي وی ګانو کې موبایلو کې هغه رسمونه او رواجونه کیږي. عالمانو ځان نه خبري او فیسبوک په دین باندې روان دي. دین هغه وی چې الله او نبی عليه السلام ویلي. فیسبوک کې څوک بناستي یو څوی څوک ببل څوی الته به زه جوړ کړم او خبري به دبل کیږي، بل به جوړ کړي خبري به زما کیږي. دا غي څه ادوار دی. دین هغه وی چې الله او نبی عليه السلام نه ثابتي او زمونږ امامان ویلي. خپل شریعت نه ځان خبرول پکار دي. د غلطو رسمونو او رواجونو نه په هر وخت کې ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ له وختونو صحیح احترام او د ګناہوں نه د بچ کېدو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا